Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Health Education. Today I will discuss about pharmacology. Pharmacology बारे के मनन मत ये वीडियो के मुझ स्टडी को जो pharmacology दे सेशन. So pharmacology basically the two term ना जोड़ लें. ये pharmacology. Pharmaco mean medicine या drug. और logy means study of. मतलब study of medicine or drug is called pharmacology. The medicine or the drug چې کوم study دا پای کې چې موږ سم study کوو هغه ته موږ pharmacology ویل شي. So definition طرف ته ځو definition کې سوی the branch of pharmacy which deal with the study of drug. The pharmacy هغه branch چې پای کې the drug study کو drugs study کو nature of drug study کو چې nature of drug the drugs څه دي چې دا drug جوړل سره دي animal نه جوړل the plants نه جوړل microorganism نه جوړل physical and chemical property the drugs से दी the biological and physiological effects से दी कि दा physiological और biological effects से पैदा की body की दा use को the drug physiological और biological effects पर से बोला mechanism of action the drugs से दी कि दा drugs कार संग के यो body की the tool study ता हम pharmacology वेले शो. So topic the drugs. What is drug? These are those chemical substances that occur change in physiology of recipient. هغه chemical substance چې هغه د recipient په physiology کې changes راولي هغه ته drug ویل شي. مثلا recipient هغه ته وایي چې څوک دا drug use کوي. drug څوک use کوي او دا هغه physiology کې change راولي دته drugs ویل شي. It's also known as raw material. دته raw material هم ویل شي. Mostly present in bulk form. دا په bulk form کې موجود دي مطلب په غټ کنټینرو کې موجود وي. Present in pharmaceutical industry. دا په pharmaceutical industry هغه ځای ته وي هغه انډستری ته چې پای کې میډیسن جوړیږي دوايانې جوړیږي هغه ځای ته pharmaceutical industry وي. دا موستلی دا ډرګ چې دا په pharmaceutical industryانو کې موجود دي د دینه په میډیسن جوړیږي. So next topic ته medicine څه ته medicine کې mainly 3 term use شوي دي چې هغه مخکې نه کنفرم کوو نو وروسته موږ ته بیا کنفیوژن نه وي. هغې کې فرست نمبر دی active pharmaceutical ingredients. active pharmaceutical ingredients څه ته وایي یا ingredients ورته هم ویلی شو او simple ورته API هم ویلی شو. active pharmaceutical ingredients هغه materials چې کوم therapeutic effect شو کوي په میډیسن کې هغه مټیریل چې کوم تھیراپیټک افیکټ شو کوي هغه ته اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس ویل شي یا سمپل انګریډینټس ویل شي. لیټس سپوز موږ یو ډرګ والو چې د پین کیلر ډرګ دی اوس په دې پین کیلر ډرګ چې کوم مټیریل استعمال شوی دی چې هغه مټیریل چې د دړ لپاره کار کوي چې دړ ښه کوي هغه مټیریل ته اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس ویل شي. بل سیکنډ دی ایډیټیو یا ایکسیپینټس څه ته وایي ایکسیپینټ د اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس نه علاوه چې په دې میډیسن کې کوم څیزونه یوز شوي دي هغه د میډیسن د سټیبلیټي دپاره یا د سویټنینګ دپاره یا د فلیورینګ دپاره کوم څیزونه یوز شوي دي هغې ته ایکسیپینټس وایي. لکه کم څیزونه په ایکسیپینټس یوز کیږي په میډیسن کې لکه سویټنینګ ایجنټ شو فلیورینګ ایجنټ شو کلرینګ ایجنټ شو سسپینډینګ ایجنټ شو پریزرویټیو شو انټي مایکروبیل ایجنټ شو دا ټول ایجنټس چې دي ته ایډیټیو یا ایکسیپینټس ویلی شي. بل تھرډ نمبر دی ډوزیج پام څه ته وایي چې دا کله اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس او ایکسیپینټ یوځای شي د دواړه کمباین کړي او یو خاص فارم ورکړي یو خاص داسې فارم ته یې واړوي چې هغه د پیشنټ لپاره یوزیبل وي. لیټ سپوز ټیبلټ شو سیرپ شو الیگزر شو سسپینشن شو کریم شو آیمنټ جیلز چې دا ډرګز د یو خاص فارم ته واړوي چې هغه فارم د پیشنټ لپاره یوزیبل وي. لکه انجکشن دی هغه یوزیبل دی ټیبلټ شو سیرپ وغیره دا چې دي دې ته ډوزیج فارم ویلی شي. اوس میډیسن پراپر ډیفینیشن طرف ته راځو وایي دوز کیمیکل سبسټانسز are active pharmaceutical ingredients with or without excipients convert to a proper dosage form which is used by patient and intended to use for diagnosis, prevention and treatment of disease is called medicine. We chemical substances या active pharmaceutical ingredients
چې د اکسیپینټ سره یوځای شي یا بغیر د اکسیپینټس نه او هغه کنورټ شي یو پراپر ډوزیج پام ته، یو پراپر ډوزیج پام ته کنورټ شي، هغه د پیشنټ لپاره یوزیبل او هغه یوز کیږي د ډایګنوسیس لپاره، د پریونشن لپاره او د ټریټمنټ اف ډیزیز لپاره، هغه ته میډیسن ویلی شي. اوس ډایګنوس لپاره کوم میډیسن یوز کیږي؟ په ریډیولوژیکل لیبس کې یا پیتالوژیکل لیبس کې چې کوم کیمیکل یوز کیږي هغه د ډایګنوسیس لپاره یوز کیږي. کوم پریونشن کې سره راځي، پریونشن کې کوم ویکسینز چې دي هغه په پریونشن کې راځي، لکه فولیو ویکسین شو، انټي ریبیز ویکسین شو، ایچ سی وی ویکسین شو. ټریټمنټ لپاره علاوه د نور کوم میډیسن چې یوز کیږي ټول په ټریټمنټس کې راځي. فار ایگزامپل ډایکلوپینیک سوډیم 50 mg د اے پی آی او اکسیپینټ راوځي شي دی او یو خاص پراپر ډوزیج پامې والا ورکړی دی، هغې نه میډیسن جوړ کړی.